حدیث مبارک کې راځي یأتی علی الناس زمان، دا پیشنګوئی نبی علیہ السلام فرمایلی وا چې په خلکو باندې به داسې زمانه راشي لا یبال المرء ما اخذ منه امن الحلال ام من الحرام. سړی چې څه کم پیسې او کم سیز حاصلی نو دا به دې ته نه ګوري چې آیا دا حلال دی او که حرام دی، خو صرف حاصلی به خپله خېټه بړه کوي، خپل ضرورت به پوره کوي، د حلال او د حرامو تمیز به پاتې نشي. د دې حدیث په رو سره وګوره نن سبا آنلاین چې څومره کاروبارونه شروع دي تقریبا چې په 100% کې 98% د عدم جواز فتوا ده چې دا ناجایز دي. څه د سود په زمره کې داخل او څه په جوه کې داخل، څه په رشوت کې داخل، څه د نور وجوهاتو په وجه باندې حرام وي. امت مسلمه پکې اخته دي او دومره تکلیف نه کوي چې زه دومره لوی تجارت شروع کوم نو راشه د یو مفتی صاحب نه د یو عالم دین نه تپوس وکما، بیا چې هغه خپل په هغه کاروبار کې پیسې جمع کی ښه تاوان وکي، چرته د یو عالم نه یا په سوشل میډیا باندې یو کلیپ ووري چې لکه د فلانې تجارت په دې طریقه ناجایز دی، د سره غم پیدا شي. بیا راشي مفتی صاحب لا عالم صاحب لا چې جی دا کاروبار په دې طریقه باندې کوم څه حکم دی چې وته ناجایز دی، جی ما ته خو پته نه و، بس ما خو پکې ډېرې پیسې لګولې دي. به حیثیت مسلمان تا باندې لازم وکنه چې تا اول تپوس کړی وی. نو دا ضروری ده بای چې زمونږ آمدنی به پاکه وي، الله به زما سجده کارآمد وي، الله به زما دعا قبلیږي چې په خېټه کې مې حرام پراتی عبادت نه دی قبول الله ته، دعاګانې نه قبلیږي. ولې مونږ مسلمانان نن خوار ذلیله یو؟ مونږ دعاګانې کوو، اجتماعي دعاګانې، جړاګانې هم پکې وکړو، استغفار هم پې وکړو، شرمندګي مې اختیار کړو په خپلو ګناهونو باندې، نه قبلیږي. د قبلېدو دپاره چې کومه چابي ده هغه مونږ نه ده کولو کړې، زمونږ مدني ټیک نه. یو تاجر وایي چې د دروغو نه بغیر کار چلیږي نه، دا اوریجنل جاپانی سیز دی، قسم هم پې درته وخوري 2 نمبر سیز وي. نو سبب په تجارت کې د دپاره نفع راشي، څه برکت په راشي چې کم سیز ته لاس اچو نو د جړ نه راپسې روځي، نقصان پکې کوو.